أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير. سورة السبا 46 نمبر آیات 46 نمبر آیات په دې 46 نمبر آیات کې الله تعالی کافرانو د اصلاح کولو لپاره دوی ته یو آسان او لنډه طریقه وښودله چې تاسو به داسې کار وکړئ ان تقوموا لله چې ودرېږئ د الله لپاره، یعنې تعصب لالچ په غاړه ته کوي، صرف به دې نیت به ځان له ودرېږئ چې زه صرف د الله تعالی لاره معلومه کړم او الله تعالی په غضب کې اخته نه شم. نو تاسو به مثنه دوه به ودرېږئ، خپل منځونو کې به سوچ وکړئ، کله به یو ودرېږئ. ځینې حالات داسې چې دوه شي نو زیاته فایده کولی شي، ځینې حالاتو کې چې یو وي نو ښه فایده کولی شي، ښه سوچ کولی شي. خو د دوو نه به سوا کېږئ نه د یو نه سره کمېدی نه شي، ډېر به زیاتېږئ هم نو چې کله ډېر زیات شي بیا تاسې میله جوړه شي، بیا سړی سوچ نه شي کولی. چې کله دوه تاسو یو ودرېدلی نو بیا ښه فکر وکړئ د نبي علیه السلام متعلق چې آیا دا چې کومې خبرې کوي دا څه وایي، کوم قرآن یې چې ووایي دا څنګه و. نو تاسو ته پته ولګي چې ما بصاحبکم من جنة، ستاسو په ملګري باندې پیریان نشته، یعنې لیونتوب پرې نشته. اوس دا به څنګه معلومیږي؟ تفسیر باندې په قرآن ذکر کړی دی چې قرآن عام چیلنج ورکړی دی چې که څوک قرآن باره کې شک کوي چې د ځانه جوړ کړی دی د دې مثل پیش کړي، مقابله وکړي، قرآن پیش کړي، شابسي یو صورت راوړئ، لس صورتونه راوړئ، 3 چیلنجونه ورکړی شوي دي په ځای باندې. اوس چې کله دې چیلنج ورکړی دی چې تاسو د دې مثل پیش کړئ نو عقلمند سړی په خپله به دې باندې پوهېږي چې یاره که سړی روغ رمټ یو قرآن او پیغمبر نه وي او دې دعوا وکړي چې د قرآن مثل پیش کړي، بیا سړی یریږي چې دا خلک یې مصر پیش کړي نو بیا به څه کېږي، په شرمونو به وشرمېږم چې پیغمبر نه یاله او ما خو دا قرآن جوړ کړی دی، خو که دا خلک یې هم جوړ کړي، دا خو شاعران او خیار خلک دي، نو بیا به څه جوړېږي دي پرې معاشره کې به څونه بدنام شي. نو خامخا به دی یریږي، دا د دومره جرأت نه شي کولی چیلنج ورکړي. یو عام سړی چیلنج ورکړي چې ما کوم کتاب لیکلی دی داسې کتاب تاسو هم ولیکئ، داسې هېڅوک هم نه شي کولی. نو د عقلمندۍ تقاضا خو دا نه شوه چې پیغمبر نه یو دا دعوی کړي، داسې خو نه کېږي. دویم صورت یې دا دی چې سړی کله لیونی شي نو چیلنج نه ورکړي، لیونی شي او د دې دعوه چې کوم د خپلې دعوې په انجام باندې نه پوهېږي چې زه کومه دعوه کوم کوم چیلنج ورکوم نو څه نتیجه بیا راوځي، په دې باندې نه پوهېږي، لیونی هغه چیلنج ورکوي. دوه خبرې شولې. درېیمه دا ده چې واقعي پیغمبري هغې ته الله تعالی د وحي په ذریعه باندې ښودلي چې دا معجزه ده او د دې مثل هېڅوک پیش کولی نه شي. دا 3 خبرې دي. اوس یو خبره دې معلومه وه، د دې چیلنج نه معلومه وه چې آیا د نبي علیه السلام کړه وړه خبرې اترې حرکتونه د لیونو دي که د روغ په شان دي؟ تاسو د کومې خبرې کوئ، د کومو خبرو نه منې کوئ، کومو خبرو ترغیب ورکوئ؟ نو دغه نبي علیه السلام دا دومره همدردي، دومره محبت او دومره عقلمندي، دا ټول حرکتونه او ټول سیرت خو د دې خبرې دلیل دی چې لیونی خو د سره نه دی، د لیونو خبرې خو د سره نه دي. ښه پیغمبر نه نو بیا خو سړی د انجام نه یریږي چې خلک مصر پیش کې څه به جوړېږي. نو روغ سړی خو بیا چلنج نه ورکوي داسې چې پیغمبر نه وي. ښه نو لیونی هم نه شو او روغ اس سړی هم نه شو، نو کوم خبره یقیني شوله؟ درېیمه خبره یقیني شوه چې پیغمبر دی، الله تعالی ته د وحي په ذریعه باندې ښودلی دی چې د دې قرآن مثل څوک پیش کولی نه شي. دا خبره پاتې شوه. لیونتوب تاسو بقل سره معلومولی چې هغه خو نه دی، خو د سره نه دی. دومره عقلمندۍ والا خبرې، دومره زیرکتیا نه ډکې خبرې، دومره ښایسته اخلاق معاملات او دومره د زیرکتیا ډک کارونه، دا خو د هېڅ چا د وسې نه وه چې کوم نبي علیه السلام کول. نو لیونتوب دا خو د سره ممکن نه شو. او دویم صورت دا ده چې پیغمبر نه یو دعوی کړي نو هغه خو به سړی د انجام نه یریږي چې پیغمبر نه یو دعوه مې کړله څه به دې جوړېږي، خلک به مصر پیش کړي څه به دې جوړېږي. ښه نو عام سړی هم نه شو، نو څوک شو؟ پیغمبر ثابت شو، پیغمبر دی. نو دا د نبي علیه السلام د پیغمبر ثابتولو لپاره یو ښایسته یو بهترین انداز دی چې سړی په خپل عقل سره معلومولی چې دا پیغمبر دی، عام سړی نه دی او نه لیونی دی. نو الله تعالی نبی علیه السلام ته طریقه ښیي. نبی علیه السلام ته وایي چې د خلکو ته داسې طریقه وښایه چې انما اعظکم بواحدة، یقینا زه نصیحت کوم تاسو ته د یوې خبرې
ان تقوموا لله چې تاسو به ودرېږئ خاص الله دپاره، تعصب دپاره نه، د قوم دپاره نه، د شهرت دپاره نه، خاص د الله دپاره به ودرېږئ. مثنا دوه دوه وفراده او یوازې یوازې چې څنګه تاسو ته ډېر فایدهمند ښکارېدل هغه طریقه باندې به ودرېږئ. ثم تتفکروا بیا به ښه فکر وکئ د نبي علیه السلام متعلق چې د نبي علیه السلام چې کومې دعوې کوم چلنجونه قرآن کې ورکړي دي نو دغه د لیونتوب سره سمون خوري که دا اسې هوایي دعوې سره سمون خوري که د پیغمبرۍ سره سمون خوري کومې سره سمون خوري. او داسې سمه طریقه وښودله چې په دې کې اول نمبر د لیونتوب مضامین راواله چې سړی د خبرې د انجام نه خبر نه دعوه کوي او دا کار لیونی کوي نو د نبي علیه السلام حرکتونه عادات اخلاق د هغوی د ملګرو نه د هغوی د خپلوانو نه وتپوسته چې څنګه اخلاقي درلود څنګه عقلي لار لیونتوب خو نشي ثابتېدلی. عام سړی که ته راواخلي چې عام سړی فرض کړي چې د به عامي دعوه به یې کړي نو عام سړی هېڅوک دا جرأت نشي کولی داسې چیلنج ورکړي چې کار یې پخپله کړی دی او دی وایي چې ټول خلک دی برابر مثل پیش کولی نه شي خو هېڅوک نشي کولی ځکه بل انسان هم ستا غونته کې انسان دی بلکې ستا نه به کېدای شي ښه صلاحیتونه ولري نو بیا خو به خامخا مثل پیش کوي نو عام سړی خو چیلنج ورکولی بیا نشي. ښه چې عام سړی هم نه شو لیونی هم نه شو نو درېیمه خبره یقیني شوه چې پیغمبر دی. ما بصاحبکم من جنة جنشتره په ملګري ستاسو باندې چې نبی علیه السلام دی پیریان دا کنایه د لیونتوب نه چې لیونی نه دی. ان هو الا نذیر لکم نه دی دا پیغمبر مګر یره ورکوونکی دی ستاسو دپاره بین یدی عذاب شدید مخکې د راتللو د عذاب سخت نه سخت عذاب د راتلو نه مخکې تاسو د یرئ او خبرداری درکړي او دغه مخکې داسې عذاب چې یقیني روان دی او د هغې نه تاسو خبروي تاسو ته یرئ دا نه د لیونو کار دی نه د عامو خلکو کار دی د پیغمبرانو کار دی د پیغمبرانو منصب او ذمهواري ده نو نبي علیه السلام یقیني پیغمبر دی. قول ورته ووایه ما سألتکم من اجر زه نه غواړم ستاسو نه هېڅ قسم مزدوري دا د یو بل سوال جواب دا سوال اصل کې به کافرانو باندې راتو او کافرانو به یو ناجایز جواب کوو. سوال دا و چې که نبي علیه السلام پیغمبر نشي او دعوت تبلیغ او د الله تعالی د عذابونو نه خلق يرول د نبی علیہ السلام فریضه او ذمہواری نشي نو بیره د تو وای نبی علیہ السلام بولی لګیا دي سره لګیا دي کته چې دنیوي لالچ ته کم دي لالچ کم دي څه شي ته ملاو چې څه شي ورکو څه شي وغوښتو هیڅ شي ونه وغوښتو کته چې لالچ نشته دي نو بیا وای شي دعوت ولې چلای ک پیغمبر یې نه مانی دعوت ولې چلای خلکو ته الله دین ولې خید عذابونو نه ولې یاري دا سوال په کافرانو باندې راتو او کافرانو په خپل منځ کې په یو باندې وکاو چې دا سړی چې پیغمبر نه وي دومره خواري ولې کوي دونه مهنت ولې کوي دونه ځان ولې کړي دونه ځان ولې تاواني کوي د دنیوي روزګار بیا ولې نه کوي د په ځای باندې کدا پیغمبر نه دی ذمہواری نه نو بیا نو کافرانو به ویل چې یاره دا سړی چې کوم د ریاست تغل د حکومت قبضه کول غواړي. ځینې واقعاتو کې تاسو به اورېدلي مې چې دوی راغونډ خپل منځونو کې تپوسونه کول چې یاره د دې په پلان کې څوک بادشاه تېر شوی دی که نه تېر شوی او بیا سو بیا داسې هم شوي د نبي علیه السلام ته راغلي دي ورته ویلي دي چې د عربو بادشاهي اخلي نو موږ ستا هسې غلامان شو بادشاهي تا ته حواله کوو که د یو ښایسته زنانه سره نکاح کول غواړي نو بس تی خوښوه موږ یې تاله درکوو که مال دولت غواړي هم تاله درکوو خو د خپل کار پرېږدو. نبي علیه السلام دغه مسترد کړو چې دغه مسترد کړو ښکاره دلیل چې نبي علیه السلام دنیایي اغراضو دپاره د سره نه ولګیا دین دپاره لګیا نو چې دین دپاره لګیا دی بې خلک ولې نه ماني کافران پرې ولې اعتراضونه کوي نو کافرانو بیا هم خود ساخته دروغ دعوه کوله چې د ریاست او د حکومت شوقي دی دی غواړي چې بلې طریقه باندې خپل تابعدار خلک پیدا کړي هغې ماتحت شي بلې دعوت سره هغې نه بعد دا په ریاست او حکومت باندې حمله ورشي نو هغې جواب دې ذکر کېږي. قل ته ورته وایي پیغمبره ما سألتکم زه نه غواړم ستاسو نه من اجر هېڅ قسم مزدوري په دې خپل دعوت باندې زه چې کوم دین تاسو ته ښیم او کوم دعوت تاسو در کوم په دې باندې زه هېڅ شی ستاسو نه غواړم او که تاسو وایئ چې نه واخیستل او سی حاصل کړه چا ورکړي دي نو په هو لکم هغه ستاسو شي که تاسو ته شی راکړی ماله پر دین باندې نو هغه ستاسو بیرته شي دا مبالغه را په دې خبره باندې چې ماره دین د دنیا دپاره نه استعمالوم دین دپاره چې کوم څه کوم د دنیا هېڅ اغراض مقاصد ممکن نشته که تاسو بیا هم زور لګوئ چې څه شته نو بس هغه ستاسو شو تاسو یې والئ. ان ادریا نه د مزدوري زما الا علی الله مګر صرف په الله تعالی باندې ده یعنی ما ته به الله تعالی دې بدله راکوي عوض به راکوي زه اجر غواړم مزدوري غواړم خو ستاسو نه نو د الله نه غواړم دا مطلب یې شو. وهو على كل شيء شهید او دا الله تعالی په هر څه باندې ګواه دی هر څه باندې حاضر ناظر دی ګواه دی. قل ته ورته وایه ان ربي يقذف بالحق یقینا رب زما غالب کوي حق لره علام الغیوب دا خبردار دی په پټو څیزونو باندې دا بل پیغام شو چې د خلکو ته دا خبره هم وکړه چې که تاسو دین سره څومره کرکه او نفرت هم لرئ
او څومره دشمنی مو سره کوي څومره بغض هم په سینو کې ساتي خود الله تعالی عادت او الله تعالی نظام دسي دی چې کله حق راشي د حق په باطل باندې غالب کوي څنګه غالب کوي ماره په قران ذکر کړی دی چې په مناظرو کې غالب کیږي په جهادونو کې غالب کیږي په دعوت کې غالب کیږي چې هم کفر دعوتونه نه هم اسلامي دعوتونه نه کفر دعوتونه د لپاره ټوس دلایل نشته ثبوتونه نشته هغه مغلوب شي اسلامي دعوتونه په دلایل باندې مبني دي پاخه دلایل لري کله ټوس ثبوتونه لري نو په دعوت سره غالب کیږي بلې طریقو باندې اسلام غالب کیږي چې کله د لارې خلکو اختیار کړل اسلام په غرض باندې خامخا غالبي خلکو د لارې په خودل ځکه اسلام کمزوري سره مخامخ دي علام الغیوب الله تعالی خبردار دی په پټو سيزونو باندې نو خلاصې دا شو چې اسلام به خامخا غالب کیږي ځکه زموږ سره د حق د غالب کولو لپاره چې کومې طریقې د ټوري موږ استعمالو دعوت هم جاری دي دا چند کې بحثونه مناظره د کوپر د اسلام چې کومې مناظرې د غمشته دي هغه د لپاره خخ ماهرین شته دي مناظرین او دغه شان د کې د جهاد سلسله هم جاری ده نو اسلام به خامخا غالب کیږي په کفر باندې نو کفر د لپاره خبرداري چې ځان به وجني خو تاسو ګټه نشئ کولای په تاسو به مغلوب کیږي ځکه الله په هر څه باندې خبر دی د الله تعالی پیغام دسي دی قول ورته وای جاء الحق راغ حق وما يبدئ الباطل او نشر او بس کېدل باطل سیز یا وما يبدئ الباطل اپاول ظلمانه پیدایش نشي ورکولې باطل سيزونه د بوتانو ته اشاره د قبرونو والاو ته چې کم سيزونه کم کسان تاسو خدایان غړي خدایان نه دي او داغي خدای باطل ده یعنی خدایان نه دي دغه باطل سيزونه هیڅ شی را پیدا کولې نشي په اول ځل نشي را پیدا کولې و ما يعيد او نه دوباره ژوندۍ کولې شي دا کار نشي کولای نو دا مضمون د توحید شو چې تاسو د چا په بندګۍ کې خپل ژوند تباہ او برباد کو نو دغه کسان یا دغه بوتان یا دغه کسان حس یو مخلوق په اول ځل نشي پیدا کولای او دوباره به کې هم سانه شي چولې دا کارونه صرف د الله تعالی دي او چې دا دومره لوی کارونه د الله تعالی شو نو پکار د خپل ژوند الله تعالی د لپاره قرباني کی الله تعالی د لپاره دغه ژوند استعمال کی په عبادتو کی په اخلاقیاتو کی معاملاتو کی دعوت کی او بس دین په خدمت کې بس خپل ژوند تیر کی نو الله دې ذات ته دوباره ژوند دی کوي با پاور ځای پیدا کړي به دوباره باندې پیدا کوي اولنې احسان هم در باندې شته دوباره باندې پیدا کوي بیا نو هغه مخې ته به ورشي الله به خجر درکړي خو د بل چا د لپاره دار څه تیر کړل د قیمتي ژوند د بل چا د لپاره ضایع هغه د نه ژوندۍ کولای شي او نه په اول ځل ژوندۍ کړي نه دوباره ژوندۍ کولای شي نسته په معاملاتو کې څه کار او دخل شته بیا الله ته پیش کیږي نو که الته کې ژوند د بل چا د لپاره ضایع کړي د الله تعالی باندې به مجرم تصور شي قول ورته وای ان زلالت که زه خطا شم فانما ازل على نفسي یقینا زه به خطا شوم د خپل ځان د نقصان لپاره دا بل مضمون دی چې دومره کلکو دلایل او عقلي دلایل نه بعد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغمبري ثابت شوله او قران خو نبی علیہ السلام ته نازل شوی دی قران په خپل معنی ثابت شو او د نبی علیہ السلام احادیث او سنت ثابت شو چې کړه د الله تعالی دین او نظام ثابت شي یقیني دی نو وس دا یو پرزي مضمون دی کزر دغه آسماني دین او شریعت تابعداري ونه کوم دا پرې د خپل ځمانه دغه شان پرې د منګ څنګه د کافرانو ارمان دي نو څه نقصان به وشي نو نقصان د چا شي اعلی نفس زما په خپل نقصان شي دا دومره لوی دین پر خودل او دینه باقی کېدل د خپل نقصان دی بل چانه دی و ان اهتديت كذب هدايت شم بما يوحي ندا په سبب د هغه جماعت وحي کې رب وحي کې جماعت وحي کې ما دا رب خپل که هدايت بیا مونږ نه دا الله ماته وحي کله د وحي برکت بشي د وحي بس درجه ما هدايت مونږ لای انه سميع قريب یقینا د الله تعالی اوریدونکو او نږدې دی اصل کې دا کافرانو ته اورول دي د مضمون شکر دین ثابت ته چې حق دی حق دین دی کله دې حق دین د الله پیغمبر وای کزه بخبره مخالف شمن ټول نقصان به زما خپل وش او کزه هدایت مونم د وحی برکت باندې مونم بل ذریعہ نشته دی خلاصې دا شو چې تاسو د دین نه منئ وساز ټول خپل نقصان زمونږ سره شورانه ولا زمونږ سره شي کوله عارضی کړهو به موږ ته پیدا کوي خو زمونږ نقصان به کې دومره نشته او که تاسو هدایت مونږ نه د آسماني هدایت او وحی نه حاصل کوي بل لار تاسو غوړې نشته د خلکو خبري قصې افسانې ډرامي خو ساخته جوړې شوی قصې د دې قیمت نشته دی او هدایت چې اصلي کې سر د آسماني وحی نه به حاصلېږي تاسو د آسماني وحی څخه رابطه ونیسئ دا مطلب شو ترغیب شو